अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आवाज़ रोज़ी तिबार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सूरह फातिहा बयानेदा पलुम्बनो द्रिव आयातुनु की यौ दावा बयान शवा औ द्री दागी द पार दलाइल बयान शु। पलुम्बनो द्रिव आयातुनु की यौ दावा बयान शु औ द्री दागी द पार दलीलुन बयान शु। दावा सवा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दा दावा वा। अल्हम्दुलिल्लाह दावा व रब्बिल आलमीन दलील अव्वल। अर्रहमानिर रहीम दलील सानी औ मालिक यौमिद्दीन चिकम देनु दा दलील सोम द्रेम दलीलो। द्री दलीलुन बयान शु पदे बांदे चे तारीफ साबित दे सिर्फ और सिर्फ चा लरा अल्लाह लरा। नो उस वही चे आगजात चे रब्बुल आलमीन दे आगजात चे रहमान और रहीम दे आगजात चे दे क़यामत दरज इख्तियारमन और वाकदार दे नु देखो मुस्तहिक दे खबर दे चे दिल बंदगी बंदो की औददन इमदाद गौड़ी दा से रबत बवाई खा मख के बयान शुद दावी मुबरहन व पदलाइल सलासा बानी दावर तौहीद बयान शुआ चे मुबरहन व पदलाइल सलासा बांदी न उस तकाजा दगी दलाइल दादा चे दगी अल्लाह द पार बंदगी उकलेशी او دغه الله تعالی نه طلب د امداد وکړي شي خبره باندې پوه شویو دای هغه ربط شو په دې طریقې سره بول ربط وای بل پړمبای رزبانی ما یو خبره کړی و ما د دې صورت په نومونو کې یو نوم دی सूरत तालीम المسأله पदी की द सवाल द खोदलु द सवाल द कोलु चल खोदले शवे दे द अल्लाह ताला ने ब सवाल संग के दागी ग चल और तरीका पे के बयान शवे दा नुमा तास्तोवी
چې علماء لیکلي دي چې د سوره فاتحه مثال د درخواست دی. د درخواست په ابتدا کې چې دا ته چاته درخواست کوي د ده لپاره خلک تعریف بیان کی، بیا د هغه د خپل آفس کې رشته بیان کی، او بیا د هغه نه چې کوم دی نو خپل سوال او حاجت غواړي. نو د الحمدلله نه واله در مالک یوم الدین پورې د الله تعالی تعریف بیان شو، او په ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی الله سره غ نسبت او رشته بیانېږي، او د اهدنا الصراط المستقیم نه واله در ولد ضالین پورې داغه دعا ده چې مقصود ده دلته. او دا ایاک نعبدو و ایاک نستعین داور سورتم ده، دا داور سورتم ده. نو ګوره وته ایاکا خاص تعالی یا الله نعبدو من عبادت کو، ایاکا خاص تعالی نعبدو من عبادت کو، قولا فعلا اعتقادا. عبادت قولی بم دی یو الله د پاره کې، عبادت فعلی بم دی یو الله د پاره کې، او عبادت اعتقادی عقیده بم د یو د الله په ذات باندې ساتي. د خیر او د شر مالک یو الله دی. خیر ورکون کې څوک دی؟ الله. شر دفع کون کې څوک دی؟ الله. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء. عزتونم الله ورکي، ذلتونم الله سره دي، بادشاہیم الله سره دي، تمام خیرونو مالک یو الله دی. ایاک نعبدو. اوس دا نعبدو چې کوم دی نو فعل فاعل دی، او دا ایاک د دې لپاره مفعول به دی. دا ایاک د دې لپاره څه دی؟ مفعول به دی. دک شانتی را نستعین فعل فاعل دی، او ایاک والمفعول به دی. نو تاسو د نحوی په کتابونو کې ویلي دي چې عموما ترکیب کې اول فعل وي، بیا فاعل وي، بیا مفعول وي. دلته کې چې کوم دی نو سره علل دلته کې دواړو ځایونو کې مفعول به مقدم شو، په نعبدو باندې او په نستعینو باندې ایاک مقدم کو. چې مقدم کو انو اوس په کې سره علل نو تاسو یو قانون ویلې دی، ضابطه مو ویلې ده چې التقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص. چې د کوم سیز حق دار چې د رستو ذکر کړی شي او هغه رستنی شی تراړي او مخکې ذکر کوي، نو دا پیدا کوي تخصیص لره، اختصاص لره، تخصیص پیدا کوي. د دې وجه نه ما په ترجمه کې سووي ایاک خاص تعالی نعبدو من عبادت کو. نو ستګه څوک سوال پتا باندې وکي چې طالب د خاص د امانت د کم ځای نه کې، نو چې دا دوره ټاکري ته یادې ښه چې دا نعبدو فعل فاعل دی، ایاک والمفعول به دی. نو مفعول به مقدم شوی د په فعل فاعل باندې، او کم شی چې رستو هغه مقدم ذکر شي، نو دا اختصاص او تخصیص پیدا کوي. د دې د وجه نه چې کوم نه ما د ایاک معنا په دغه سره وکړه، په تخصیص سره وکړه. ښه او شوي پې نو داسې ترکیبي ترجمه به کوو انشاءالله چې په هغې باندې سوال نه راځي. ایاکا خاص تعالی را نعبدو من بندگی کو، و ایاکا او خاص تانه یا الله نستعینو من طلب د امداد کو. ایاکا نو تاسو ویلی چې دا ایاکا ضمیر منصوب منفصل دی، نو دلته کې او په ضمایرو کې ضمیر متصل غوره په نسبت منفصل. نو ضمیر منصوب منفصل سره کده او متصل او منفصل سره یا کرے. نو څوک سوال کوي دلته کې به کویلو کنه کنعبدو وکنستعینو، نو موږ وایو هغه به ویلو، خو هغې کې به یو مشابهت بیا راته د کاپ تشبیهی په مابین کې او د کاپ د مفعول په میس کې.
پته به نه لګېده چې دا کاب د تشبیه دپاره دی لکه زید کالاسدي زید لیس کعمر نو بیا به دا پته نه لګېده چې دا کاب د تشبیه دپاره دی او که نه کاب د مفعول دپاره دی د دغې خدشې د ختمولو دپاره الله تعالی ضمیر منصوبی منفصل بیان کو نو معنا به څه شي ایاکا خاص تعالی یا الله نعبدو منگ عبادت کو قولا فعلا اعتقادا دا وتلان دلی کوي خپه دغه نقطه کې دا زمونږ د استادانو دا نقطې دا ډیر جامع معنی دي و ایاک او خاص تعالی را نستعینو من طلب د امداد کو فی المهمات ما فوق الاسباب دا وتلان دی کوي دي کې بیا تحقیق کوم ان شاء الله فی المهمات ما فوق الاسباب په هغه کارونو کې چې د اسبابونه ماورا دي بهر دي اوس دلته کې دوه پیله ذکر شو یو نعبدو یو نستعینو نعبدو دا د عبادت نه دی عبادت څه ته وایي راشي د عبادت یو معنا ځان سره ولیکئ چې عبادت څه ته وایي عبادت په لغت کې دوه معنو باندې راځي عبادت په لغت کې استعمالی کی په دوه معناګانو سره العبادت فی اللغت نمبر 1 الذل ذلت ته وایي او نمبر 2 طاعت ته وایي عبادت په لغت کې څه ته وایي الذل والطاعه ذلت او دویم نمبر طاعت تابعداری ذل معنی څه ذل معنی څه ذلت یو سړی چې د چا بندگی کوي دغه مخې ته خپل ځان عاجز او ذلیل ګڼي لکه مشرکان د بت عبادت کوي نابوت دې ځان ذلیل کړی کنه منګه تاسو د الله تعالی عبادت کو نو د الله مخې ته خپل سر کته کړی ځان مو ذلیل ګڼلی ځان مو عاجز ګڼلی چې الله لوی دی او منګه بندګان یو او تاسو ګورئ کنه دا خو بنده را سجده الله پاک ته لګی الله ته سر کته کړی په ځمکه باندې خې نو ځکه خوان کوي پوهېږئ ګیندک که شانت یو انسان که د خپل سر په ځمکه کېږدي او داسې په کته لوړ شي څومره بد به لګي دا خو الله ته سجده لګول دي ځکه پکې یو خوند دی یو لذت دی یو سرور دی چې الله ته ده یعنې هسې چا د سر کته کول دا ذلت او رسوایي ده او که نه ده نو الله ته ځان ذلیله کول عاجزه کول دا په لغت کې عبادت ته وایي او لغوي معنا مې د عبادت به مې وکړه طاعت او عبادت دم ځکه طاعت وایي چې دی کې بنده ځان تابعدار ګڼي د الله هم تابعدار ګڼي پوهېږئ الله ته ځان تابعدار ګڼي قولا فعلا که دې کې تابعداري نه وي نو په دې ژمي کې سار په یخو اوبو باندې اودس کول او راپاڅېدل دا آسان کار دی دا خو بنده ځان د الله تابع ګڼي پوهېږئ که نه او الله ته عاجزي کوي نو ځکه بنده راپاسي نو دغه بړستن له لته ورکي او دارنګې چې کوم دی نو بیا راپاڅېدل او په یخو اوبو اودس کول دا ټول کېږي دا طاعت دی تابعداري ده په توفیق د الله باندې کېږي نو عبادت په لغت کې څه ته وایي الذل والطاعه په اصطلاح کې څه ته وایي نو په اصطلاح کې خو دومره تعریفونه مفسرینو کړي دي که نه خو زه به تاسو ته چې کوم دی نو یو تعریف د هغې نه وکړم چې تاسو پرې پوه شئ ګینې ما ځان سره لیکلي بالله شعر ابن کثیر او علامه ابن قیم او علامه ابوالکلام آزاد بالله علماو چې کوم دی نو داسې تعریفونه کړي دي خو ما وی زه به هغه کوم چې تاسو پرې پوه شئ نو یو مې د هغې نه راوچت کو اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وی کنه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وی خو مدرس او کامیاب مدرس هغه دی چې د شروحات او تفاسیر غنو ګوري خو بیا د هغې نه انتخابو کې د طالبانو د ذهن مطابق انو که د لس کتلي یو تیم بیان کی او طالبان په پوه کې نو دا د کامیاب مدرس علامت دی نو داسې نه چې بنده سوره څه په تفسیرونو کې وګوري په درس کې ټول وایي بیا به په طالبانو باندې د سرمن اسمان جوړ شي پوه پې نشي د دې د وجې نه
یو تعریف کړی دی علامه ابن قیم رحمت الله علیه، یو تعریف کړی دی علامه ابن کثیر رحمت الله علیه، یو تعریف کړی دی علامه ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه. نو داسې ګڼ تعریفونه شوي دي عبادت، خو آسان تعریف چې هغه پې تاسو پوه شئ ناصرې، غایت الذل، غایت الذل من غایت حب الله تعالی، غایت الذل من غایت حب الله تعالی فی مطابعت النبی صلی الله علیه وسلم. درې جملې د تعریف شوي. غایت الذل انتهایی ځان ذلیله کول، من غایت حب الله تعالی د انتهایی محبت د الله د وجنه، د انتهایی محبت د وجه د الله تعالی نه، فی مطابعت النبی صلی الله علیه وسلم، خو په تابعدارۍ د نبی علیه الصلاۃ والسلام کې. نو چې دا درې خبرې پکې یو ځای شوې دې ته عبادت وایي. غایت الذل ځان ښه ذلیله کول، رکوع سجده، الله ته پکې جړه، اوږده اوږده رکعتونه، د رکوع د سجدې په مابین کې جلسه قومه، دا ټول ارڅ برابر برابر کول، ځان خو عاجزه ګڼل. دا نه چې موږ ته ولاړې ټوپۍ دې په سر باندې نشته، پنسې دې د ګیټو نه کته دي، په نامه دې لاس وړاندې جاړې ښې دي، سوچونه پکې کې کله یو خوا ګورې کله بل خوا ګورې، پوهېږئ که نه، کله سپېمې راکاږې کله ټوخي کې کله په لستوڼي باندې پوزه صفاږې، دا ټول دا بیا د غایت الذل نه ووتېدو. نه، انتهایی عاجزۍ سره، انکسارۍ سره د الله په در کې ودرېدل، په سر باندې ټوپۍ اچول. دی به زر دا وایي ولې جیبې ټوپۍ مونځ نه کېږي؟ مونځ خو بغیر د کمیس هم کېږي، بالکل د نوم نه په کته باندې چې د پټین دا عورت فټ دی، بیا خو بغیر تی بغیر کمیس ولې بیا کمیس ما چو کنه. دا خبرې مو کوي کېږي او نه کېږي او کېږي او دا نه، چې کومه خبره ته بیانېږي هغه زده کول او هغې باندې عمل کول. ګوره دا عاجزۍ کې راغې، تا ټوپۍ په سر کېښوده، د الله در کې ودرېدې. حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې به مونځ ته ودرېد هغې وخته پورې به نیت نه تړو چې دا جامو بیسو پورې حرکت نه و، چې بالکل عاجزانه شکل کې. صحابه چې به مونځ ته ودرېدل رنګ به یې سور شو، هیبت او یره به پرې راله چې کوم بادشاه ته ودرېږو. نو ځان ښه ذلیله ګڼل، عاجزه ګڼل، غایت الذل دا معنا ده. من غایت حب الله تعالی د وجې د انتهایی محبت د الله تعالی د وجې. عبادت چې ګورې کېږي دا د الله په محبت باندې کېږي، پوهېږئ که نه، چې د الله محبت پړه کې نی نو ټیک داسې به سر لکې راړکې، خو دا به عبادت نی، دا به بیا عبادت نی. عبدالله ابن ابی ابن سلول هم لګیاو د نبی علیہ السلام سب کې به سر لکو راړکو، خو پړه کې خو محبت الهی نو که نه، د الله مینا محبت نو، به لاړو منافق شو تباه شو. نه، د الله د محبت د وجې چې زه دا کم موس کوم، کم تلاوت کوم، کم ذکر کوم، کم درس کوم، دا الله لکم، الله علیکم. الله دې زمونږ ستاسو عملونه د خپل ځان دپاره وګرځوي، پوهېږئ. نو چې د الله دپاره یي، انتهایی د محبت د الله د وجې نه، دا ګوره ډېر لازمي دی او محبت ډېر لوی شی دی. چې کومه سینه کې محبت د الله تعالی نی، نو هغه سړی کامیابېدی نشي. خبره باندې پوه شوئ؟ کامیابېدی نشي. عمل د وجه محبت د الله نه. او دریم کې پکې موږ څه ولګو؟ فی متابعت النبی صلی الله علیه وسلم، په تابعدارۍ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې. خبره باندې پوه شوئ چې د حضور تابعداري پکې هم پرته وي، نو اله به دا عبادت وي. خبره باندې ورسېدی که نه؟ نو عبادت به هغی چې ځان عاجز وګڼي، ځان ذلیله کي د وجه محبت د الله تعالی نه، په طریقه د رسول پاک. که د نبی علیہ السلام طریقه پکې ختمیږي دا عبادت به بیاني. تاسو ما بل ازم ویلو وان تطیعوه تهتدوا، که تاسو د نبی علیہ السلام تابعداري وکړئ په هدایت باندې به. که د هغې نه اخوا دې خوا کېږئ دا بیا عبادت نه دی. لکه ما تاسو د مثال درکو، یو بنده دی هغه وایي چې هسې زه روزانه په مونځ کې 2 سجدې کومه، او د سجدې خو ډېر برکات دي، حدیث کې راځي ډېر بنده چې الله ته نږدې په حالت د سجده کې
نو نن به زه هغه سجده کومه چې 3 سجدې به بموس کې کوم. نو دا سجده خو الله ته خوښه ده، خو دلته کې په تابعداري د نبی علیه السلام رانله دا عبادت الله سره قبول نشو. نو هر عمل به د الله قبلی اله چې په طریقه د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام مانی، او که د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه تیره ختمیږي نو دا به بیا عبادت نی، دا به بیا ستا اسی هغه خپل شوق وي، اسی به خپل ذوق وي، خو لیکن عبادت کې بنی. نو الله دې موږ ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې د الله په محبت کې د ځان عاجزه کولو توفیق راکړي. نو حاصل څه شو؟ ځان عاجزه کول د وجه محبت د الله تعالی نه په تابعدارۍ د رسول پاک کې دې ته ویل کېږي څه؟ دې ته ویل کېږي عبادت. او دین علاوه نور معنی هم شوي دي. ایاکا خاص تعالی را نعبدو من عبادت کو قولا فعلا اعتقادا و ایاکا خاص تانا نستعینو من امداد طلب کو، نستعینو من امداد غواړو. نو دلته کې به یو طالب سوالو کی چې رجیو من خوار مسکه الله ته دا وایو چې من صرف ستانه امداد غواړو، خاص ستانه امداد غواړو، او داسې په نفس الامر کې چې موږ ګورو خو یو بل نه امداد غواړو. څنګه به یو بل نه امداد غواړو؟ پلان کې یو 100 روپۍ را لراکا، پلان کې مال لګ موټر سایکل لاکا، پلان کې را شماته دا پاندو چت کا وایو کنه، پلان کې را شمن سره دا خدمتو کا، یو بل نه امداد طلب کو کنه طلب کو. نو څنګه بیا موږ وایو چې خاص تانه امداد غواړو؟ نو ما دا غیر لپاره تاسو ته نقطه لګولې وه، ما دې نقطې ته به خیال کوئ. امداد دوه قسمه دی، طالبانو امداد دوه قسمه دی. یو امداد ما فوق الاسباب او یو امداد ما تحت الاسباب. یو د اسباب لاندې امداد دی، الکه ما ته دا پاندو چت کنه غي چتول شي ښه، یو ګټو برا کای دل در کول شي ښه، پوهیږي مونږ سره بالکه غنم ری به ښه، مونږ سره به بوساړه تړي ښه. دا غ امداد طلب کول دي یو بل نه چې دا د اسباب لاندې دي، او د اسبابونه بهر د اسبابونه پورته امداد دا به صرف او صرف د الله نه طلب کولی شي. خبره پوه شوي کنه؟ نو ما نقطه سوي ایاک نستعینو فی المهمات ما فوق الاسباب. منګه خاص تانه طلب د امداد کو په هغه امورو کې چا ما فوق الاسباب دي. په ما فوق الاسباب کې منګ بل چا امداد نه غواړو، صرف د الله نه غواړو. او ما تحت الاسباب کې منګه چې کوم دینو د یو بل نه امداد غواړو. ما فوق الاسباب سو یو سړی لړ شي او د قبر ته ودرېږي، یاره مال بچی راکا، دا کفر دی، شرک دی، ظلم دی، مال بیماری خکا، دا لوی زیاتې دی. ځکه دغه د قبر خاون په دې قادر نه دی چې تاله بچی درکړي، دا ما فوق الاسباب دی. د قبر دا خاون په دې باندې قادر نه دی چې ستانه مرض لرکي، دا ما فوق الاسباب دی. نو ما فوق الاسباب امداد دا به یو د الله نه غواړي، دا به یو د الله نه غواړي. ربي انی مغلوب فانتصر، انبیاء ته وګوره کنه، ما فوق الاسباب کی دعا صرف او صرف د الله نه غواړي. او ما تحت الاسباب کې انبیاء کرام هم چې کوم دینو یو بل نه مدد طلب کوي. شعیب علیہ السلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام سووي قال لي لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد. کاش نن زما یو قبیله وین زما امداد به کړو. وګور پته ولګی دا چې پیغمبرم ما تحت الاسباب مدد طلب کوي د غیر نه، خو ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب طلب د امداد دا یو د الله نه کوي. ربي انی مسنی الضر، ایوب علیہ السلام ان چې مرض راځین غیر لذي که الله لذي، پوهیږي؟ نو ما فوق الاسباب طلب بس صرف او صرف چا نه غواړي؟ الله نه، دی که بغیر نه طلب کوي. نو دا ما فوق الاسباب دی ښه چې د اسبابونه کوم بهري. نو ترجمه به داسې وکړي ایاکا خاص تعالی را، یا الله نعبدو من عبادت کو قولا و فعلا و اعتقادا، و ایاکا و خاصتانا نستعینو من طلب امداد، طلب د امداد کو، امداد غواړو، دام ویل شي امداد غواړو. نو ما وسر دا ربای نقطه کې خدا فی المهمات ما فوق الاسباب. دا الله تعالی سره خپل منصب او رشته بیان شو، نسبت بیان شو. اوس د دې ځای نه دعا ده.
الله تعالی نو دعا غواړو چې الله موږ صرف ستا عبادت کوو ستا نه امداد غواړو نو اوس ته موږ د څه وکړي زموږ دعا قبوله کړي اهدنا مضبوط کې موږ لره استقامت را کې موږ ته بعض مفسرین معنا کوي اهدنا ثبتنا مضبوط کې موږ لره ثبوت استقامت را کې موږ لره الصراط المستقیم په لار برابر باندې اهدنا د اهدنا موږ دوه معنی کوو او تاسو ور پښتو په تفسیرونو کې ملاویږي استادان نه بموري د اهدنا یو معنا سره اوخه موږ ته ارات الطريق طالبانو تاسو ویلي دي طالبات ویلي دي شرع تعذیب کې نور الانوار کې چې هدایت په دوه معنو باندې راځي ارات الطريق او ایصال الى المطلوب ارات الطريق معنا سره خودل دلاري لکه یو سړی صحابه کې ولاړی او تا ته وی چیرې د صحابه های سکول کوم ځای دی ته دا سلوړ شو روډ باندې په جانگیر روډ باندې نو مقبري سر براتاو شي ګراوند سره په کته باندې چې راشي دی غاړه ته جنازګار هغې سر خوا کې سکول دی دا ارات الطریق شو خودل دلاري او یو چې کوم دی نو ایصال الی المطلوب دی تا دی سړی مال لار کې وای چې د صحابه های سکول کوم ځای دی وای راځه کینه په دې موټر سایکل او بویز یو د سکول په گیټ کې ودرې دې ته سوی ایصال الی المطلوب رسول مطلب ته نو دلته کې بعض خلک معنا کوي اهدنا ارات الطریق او خیمنتا الصراط المستقیم لار نیغه او بعض معنا کوي اهدنا مضبوط کې منګ لرا استقامت را کې منګ تا الصراط المستقیم پاغلار برابر باندې بوشوي انو سوال داري بعض خلک دا سوال لوچدي چیرې مخ کې تاوي چې موږ ستا عبادت کو استان امداد غواړو نو دا دلیل د دې چې ته په هدایت باندې نو څه داسې کې نو چې کله توس په هدایت باندې نو بیا څنګه د هدایت سوال کې چې دې نامنګ د هدایت راکې نو ما وی نه موږ معنا کو چې مضبوط کې موږ لره په هدایت ثبتنا علی الهدایت مضبوط کې موږ لره په هدایت باندې پوه شوي یو معنی دغه ده او کدا بل کې ان بیا بداسې وای چې د هدایت د پاره مدارج دي د هدایت د پاره مراتب دي پوهیږئ کنه د هدایت د پاره مدارج دي مراتب دي څنګه ابتداء یو سړی هدایت محتاج دی اولئک زدناهم هدا قرآن کې الله وینا مونږ زیات کدی لره هدایت په هدایت کې هم دنه درجې دي خبره پوه شوي بعضې داسې دي چې فطري الله تعالی انسان کې ایښي بعضې داسې چې د کتاب او د پیغمبر په واسطه باندې میلاو شي او هغه درېیمه درجه چې هغې باندې موږ تعبیر کوو په توفیق سره هغه مخزې د الله تعالی په کرم سره ورکېږي نو موږ به داسې ووایو چې یو هدایت ابتدایي دی چې د هغه هدایت فطري ورته وایي چې هغه الله تعالی هر شي کې خپله خپله ملکه ایښې ده ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هغه جاندار او غیر جاندار او ذوی العقول غیر ذوی ټول الله تعالی ورکړي دي او دویم قسم هدایت دی چې هغه ملاویږي په واسطه د کتاب او د نبی سره او بیا دریم قسم په هدایت کې مخکې تللی چې ته توفیق وي تقوا ده زهد دی ولایت دی نغه ملاویږي په سبانی په مخز ورکړه د الله نو کدلته کې موږ د هدایت نه معنا هغه والو نوم صحیح کیږي چې الله موږ له په هدایت کې ترقی راکړي نفس هدایت خو دې راته کړی دی ایمان دې را الله کړی دی عبادت کو امداد ستانه غواړو خو الله په دې هدایت کې مو اعلی مرتبه ته ورسې توفیق را له مخکې راکړي د نیکو عملونو د استقامت د خیر نو دغه سوال کول خبره باندې پوه شوئ اهدنا مضبوط کې منګ لرا الصراط والمستقیم په لار برابر باندې اوس د الصراط المستقیم نه څه مراد دی نیغه لار برابر لار خو څه معنا ده د دې نه نو موږ که ستاسو یاد ما ویلو په اول کې چې موږ به په خپل تفسیر کې انشاءالله د ټولو نه اول کم تفسیر کوو
تفسیر القرآن بالقرآن. یاد دی کنه انواع د تفسیر چې موږ بیانول نو موږ ویلو چې موږ تفسیر کوو نو کوم تفسیر وکړو؟ تفسیر القرآن بالقرآن وکړو. دا غي نه بعد که قرآن کینی بیا به تفسیر القرآن بالحدیث کو. نو سره شي چې صراط المستقیم معنا سره صراط مستقیم څه ته وایي؟ نیغه لار. نو نیغه لار کومې ته وایي؟ چې روډ ورته نیغ تللی، کږې لارې پکې ني، بریکرې پکې ني. نه، د صراط مستقیم معنا قرآن چې کومه کړې ده نو موږ باک کوو. ښه، قرآن چې کومه کړې ده موږ باک کا معنا د ځان لکو. نو قرآن کریم د صراط مستقیم یو څو معنی کړي دي. قرآن کریم د صراط مستقیم یو څو معناګانې کړي دي. نو موږ به اکه معناګانې ځکه کوو چې د قرآن والا معنا دا ډېره غوره ده. نو تاسو راواړوئ سورت یاسین 30 سپاره آیت نمبر 61 راواړوئ ته. 30 سپاره سوره یاسین آیت نمبر 1 دا راواړوئ چې موږ د قرآن نه تپوس وکړو چې قرآن صراط مستقیم څه ته وایي. نو قرآن چې کوم جواب راکړي دا به قوي تفسیري کنه. ولې موږ ویلو په تفسیر کې به موږ لومبې کوم تفسیر کوو؟ تفسیر القرآن بالقرآن. نو قرآن مجید صراط مستقیم ته څه معنا کوي هغه معنا به وکړو. وګوره آیت نمبر 61 ته راشئ. وان اعبدوني دا چې بندگی وکئ زما، عبادت وکئ زما. وان اعبدوني او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې اعبدو او وعبدو لفظ عبادت چې قرآن کې ذکر شي نو معنا به سی وی معنا به توحیدی. عبدالله ابن عباس سے بوئی نو دا غي د شان مطابق ترجمه کوي. وان اعبدوني دا چې توحید قبول کوي زما، هذا صراط مستقیم دا لار د نیغام. وان اعبدوني زما توحید قبول کوي، هذا دا توحید زما چې دی صراط مستقیم دا لار د برابره. چې انسان د الله تعالی توحید قبول کی کنه دا نیغه لار دا. پوه شوي پی؟ نو ګوره قرآن مجید د صراط مستقیم معنا وکړه پس سره په توحید سره. دا د خلق وامه چې پوه شي پی چې په موس کې سورۃ فاتحه وایي چې بیا د پته لګي، چې په موس کې سورۃ فاتحه وایي چې پته ته لګي چې موږ د الله نه څه غواړو. بس موږ خو لکه کڼو کونترو لګیایو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خو په پته پوه نه یو چې صراط مستقیم څه معنا ده. نو قرآن مجید سورۃ یاسین آیت نمبر 61 معنا وکړه چې معنا د دې سره توحید د الله تعالی. دا یو معنا شو. دویمه معنا راشي چې وګورو تاسو راواړوئ سوره آل عمران آیت نمبر 51. دریم سپاره سوره آل عمران آیت نمبر 51. راواړو دریم سپاره سوره آل عمران آیت نمبر 51. د صراط مستقیم سمانا کوي. ان الله ربی بیشک اللہ تعالی رب زما دے. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام قوم ته بیان کو نصیحت ہوئی. ان اللہ بیشک اللہ تعالی ربی رب زما دے وربکم او رب ستاسو دے. فاعبدوه توحید قبول کئی دی اللہ تعالی، بندگیو کئی دی اللہ تعالی. هذا دا توحید دا اللہ تعالی چرے دا بندگی دا اللہ تعالی صراط مستقیم دا لار دا برابرام. پوشوئی پی نو سورہ آل عمران کی 51 نمبر ایت کی اغیم دغه ترجمه وکړه چې حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د صراط مستقیم معنا په سمانه وکړه
په دې خبره باندې چې الله زمام رب دی او ستاسو هم رب دی. نو چې زمونږ د دواړو رب دی د دغې الله توحید قبول کوي. هذا صراط مستقیم، دا لار د نیغه، دا لار د برابره. پوهیږئ که نه؟ دا نیغه لار ده، برابره لار ده. نو دو معنی شوي، دو معنی شوي. درېمه معنی راشي راواړوئ تاسو. اومه سپاره سوره انعام، اومه سپاره سوره انعام، دا اومه نه اتمه آیت نمبر 126. راواړو اتمه سپاره سوره انعام آیت نمبر 126. دا ځان سره دلته نوٹ کوئ، ګوره کاپای کې ښه یا به پسې کوم ځای ګرځئ رستو دلته نوٹ کوئ بیا راړوئ. وهذا او دا قرآن کریم چې دی صراط ربک لار در رب ستا ده مستقیما برابره. قد په تحقیق سره فصلنا الآیات په تفصیل سره موږ بیان کړي دي آیاتونه لقوم د پاره دا قوم یذکرون چې دی نصیحت اخلي. نو سوره انعام د صراط مستقیم معنا وکړه په قرآن کریم سره. سوره انعام د قرآن کریم سره د دې معنا وکړه چې د صراط مستقیم نه مراد سره د صراط مستقیم نه مراد قرآن کریم دی. درې معنی شوي، څلور شوي. پنځمه معنا سوره صافات راواړوئ. دیرشتمه سپاره سوره صافات. منډه نشته چې موږ د قرآن خلاص کو، خو چې په قرآن پوه شو ښه انشاءالله. تانګېږئ ما په دې باندې لږ لږ به وایو خو چې په پوه شئ. دیرشتمه سپاره سوره صافات آیت نمبر سویم دی 118 آیت نمبر 118. نو لږ د دې رکو د سر نه بوته ګورئ ښه د 114 نمبر آیت نه وګورئ په معنا به بیا پوه شئ. ولقد مننا بتحقیق سره موږ احسان کړو علی موسی په موسی علیه السلام باندې وهارون او په هارون علیه السلام باندې ونجیناهما موږ نجات ورکړو دې دواړو ته وقومهما او قوم د دې دواړو ته من الکرب العظیم د غم لوی نه ونصرناهم موږ امداد کړو د دې فکانو ادی هم الغالبین هم دی غالبو وآتیناهما ورکړو موږ دې دواړو ته الکتاب المستبین کتاب بیانون کې د حق وهدیناهما او ښودنه مې کړې وه دې دواړو ته الصراط المستقیم د لارې برابرې وهدیناهما. نو دلته دې پته ولګېده په سورې صافات کې چې د صراط مستقیم نه مراد سره لار د انبیاو د انبیاء کرامو لار. سورہ صافات آیت نمبر 118 معنا وکړه چې صراط مستقیم څه ته وایي چې انبیا په کومه لار باندې تللي دي او په هغه لار باندې روان شي دې ته څه وایي؟ دې ته وایي صراط مستقیم. څه ورته وایي؟ صراط مستقیم ورته وایي. ښه خبره باندې پوه شوئ که نه؟ لار د انبیا کرامو چې نبی په کومه لاره باندې تللی دی نو په هغه لاره باندې تک کول دې ته د انبیاء کرامو لار وی او دې ته څه وی؟ صراط مستقیم ورته وی. دارنګې د پیغمبر اتباع وتم وی. لار د انبیاء یعنی اتباع د پیغمبر او دغه معنا چې کوم دنو کړی د سو 15مه سپاره سوره زخرف
پنځشتمه سپاره سوره زخرف آیت نمبر 61 هغه کې دغه معنا پرته ده وَإِنَّهُ يَقِينًا دَ لَعِلْمٌ خامخا نشانه ده للساعة د پار د قیامت فلا تمترن تاسو شک مکوئ بها په دې سره واتبعوني تابعداریو کوي زما پیغمبر ورته سوی واتبعوني زما تابعداریو کوي هذا زما دا تابعداری چې ده صراط مستقیم دا لار د برابره او دې دا د پیغمبر تابعداری کول دا نیغه لار ده نو طالبانو حاصل د کلام څه شو حاصل د کلام دا شو چې صراط مستقیم سو معنی مونږ وکړي لومبای معنا مې وکړه توحید سورۃ یاسین 61 نمبر ایت او سورہ آل عمران 51 نمبر ایت کړی دا دویمه معنا مې وکړه د دې قرآن کریم نو قرآن کریم صراط مستقیم قرآن ته وی دا معنا کړی د سورہ انعام آیت نمبر 126 دریمه معنا مونږ وکړه چې لار د انبیاء کرامو ته مراد ده نو دغه معنا مستفاد د رسنه د سوره صافات آیت نمبر 118 او سوره زخرف آیت نمبر 61 دا مې دغه حاصل لا ټول کو نو ستاسو مسکوي او صراط مستقیم لراشي تاسو ته پته ولګي نو ته بس وای اهدنا الصراط المستقیم الله توفیق راکړي موږ ته د لارې برابرې توحید دینا مراد دے ہدایت دینا مراد دے لار د انبیاء کرامو ته مراد ده قرآن مجید دینا مراد دے پوه شوې که نه نو چې کله ته په موس کې اهدنا الصراط المستقیم لراشي نو ذهن کې وسردا راوله چې الله زه ګوره سوال تانه د توحید کوم ستا د یووالي د عقیدې ستا نه سوال د قرآن کوم ما په قرآن باندې کلک کی ستا نه سوال د انبیاو د تابعدارۍ کوم د پیغمبرانو په تابعدارۍ کې مې روان کی دا معنا به کوي پوه شوئ پی نو دا د صراط مستقیم معنا شوه دا د صراط مستقیم معنا شوه اهدنا مضبوط کې منګ لرم دویمه معنا وکړه اهدنا او خی منګ دا الصراط المستقیم اغلار نیغا لار برابر نو د لارې برابر نه څه مراد دی نو ما ته د هغې ترجمې وکړي چې یا دې نه مراد توحید د الله تعالی یا دې نه مراد قرآن کریم یا دې نه مراد اتباع د پیغمبر یا دې نه مراد لار د انبیاء کرامو دا دې نه مراد ده پوه شوئ پې نو زه هم بس پېږو ښه ځکه وبسې بیا دې نور کې دوره باس دی چې په دې ټایم کې راګرځي نه نو سبق به نیمګړی کېږي سبق برانه نیمګړی شي دا 752 دی نو 8 منټه پاتې دي که نه نو بس دی ښه لږ لږ به خیر دی سره زی وایو خو چې تاسو پې پوه شئ پوه شوئ لږ لږ به وایو خو چې تاسو پې پوه شئ د قرآن چل زده کوئ اصول پکې ولګوئ تاسو ما ویله اصول خو خلک وایي دی چې بیا وروسته یې ولګئ چې اصول پکې ولګوئ نو لږ لږ به روان شي بیا به ځي که خیر انشاءالله بس دا ډېر دی ښه ترجمې ته وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد تمام تعریفنا لله ثابت دی خاص دپاره د الله تعالی رب العالمین چې پالونکي او تربیت کوونکي د عالمو دی الرحمن عام مهربان دی په دنیا کې الرحیم خاص مهربان دی په آخرت کې مالک یوم الدین اختیارمند ورځې د قیامت دی ایاکا خاص تعالی را نعبدو منگ عبادت کو یا اللہ و ایاکا و خاص تانا نستعینو منگ مدد غواړو پا آغا امورو کی چا دا اسبابو نماورا دی اهدنا مضبوط کی منگ لرا الصراط المستقیم پا غلار نیغ باندی نو بس دا ځان سر یادوي دا ترجمه کینی یو کو پاسی یو کو گرزی یو کو ملاسی نو ځان سر وای چې د فاتحې دا ترجمه را تداسی شي کنه چې څنګه فاتحه ته یاد ده نو دغه توجیهات پکې مخې ته کوي دعا وکړئ
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ज़मंग और टोल न रज़ा शी, अल्लाह ज़मंग दा सबक कबूल व मंजूर की, अल्लाह दे सबक बरक़ात मंग और टोल लरा की, अल्लाह दे कुरान द खातिर ज़मंग और दे टोल परेशान ख़त्मी की, अल्लाह गुनाहुना मुमाफ़ की, अल्लाह मंग टोल गुनाहगार यू आजिज़ यू कमज़ोर यू ता त मुलासनी वली दी अल्लाह पमंग माने द खैर द रहम द फजल आ रहमतुन जारी की, एहसान ना सरो की, करम रा सरो की, अल्लाह मंग द खफल अदल न उसाती। अल्लाह ताला زمنګ بسنې کوي چې هغې باندې به تا سره موږ د غدل غواړو، خو الله احسان درنه غواړو، خپل احسان ناصره وکړي، خپل فضل او رحم را باندې وکړي، خپل کرم را باندې وکړي، او الله تعالی بیماران له صحت ورکړي. موږ یو ملګری دی د هغې بیماري ده مسې چې کړو د سا بیماري ده، الله تعالی دې ولې صحت ورکړي، ایمان رای کړي. یو بل ملګری دی هغې څه مشکل دی، الله دې د هغې مشکل حل کړي، پریشانی دی الله دې ټول امت ختمي کړي. څومره ملګرو د دعا دپاره ویلي دي که نه دي ویلي، موږ ټول امت ته دعا کوو الله دې ټول خوشحاله کړي. موږ یو بل ملګری د هغې رور مړو دعا ورته وکړي، الله تعالی دې ورته بخښنه وکړي، الله دې ټولو مسلمانانو ته خیر ورکړي، الله دې زموږ ستاسو ټول استقامت نصیب کړي، الله دې موږ د شرونو نه د آفتونو نه د آخر زمانې د حادثو فتنو نه بچ کړي، د ناکاره خلکو د شر نه دې الله موږ وساتي. الله دې په موږ تاسو باندې د رحمت د اوبو باران وکړي، الله دې